حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو او د آدم علیہ السلام یوازې زندگی تیرے دلا اللہ رب العالمین د پیدائش نپس جنتونو تا اولے گلو. آدم علیہ السلام جنت قدم پا قدم اوکت او پا جنت کے آدم علیہ السلام ہر قسم نعمت تا اوکتل ہر نعمت اولید. آخر کے آدم علیہ السلام یو طرف تا ڈڑا واچولا ستڑیوالے او پرکالی او تنہائی محسوس کرلا. ستڑیوالے ہم پریشان کن وی پرکالی هم پریشان کن وی او تنهایی یقیناً چې یو ډېر لوی تکلیف ده شی وي. آدم علیه السلام په جنت کې ستړی شو، پرکالی پې راغلله نیم خوابه حالت کې، او دغه وخت کې د الله رب العالمین د طرف نه دا فیصله وشوله چې د آدم علیہ السلام د تنهایی دا پریشانی ختم شي، چې د تنها دی چې دا د تنهایی پریشانی ته نه ختم شي. رب العالمین د آدم علیہ السلام د بدن مبارک گس طرف ته د پوختې نه حضرت حوا بی بی پیدا کړله. آدم علیہ السلام چې د حوا بی بی ته وکتل حیران شو. الله رب العالمین ورته او فرمایل چې دې سره بستا نکاح کیږي، دا بستا منکوحه وي، ته د دې زوج دا به د زوجه وي، ستا به په دې حقونه وي، د دې به په تا حقونه وي. نو آدم علیہ السلام حضرت حوا بی بی سره نکاح کول غوښتل. نو الله رب العالمین په جنتونو کې د فرشتو په موجودګي او د هغې په ګواهۍ کې په خپله باندې د آدم علیہ السلام حوا بی بی سره نکاح وتړله. مهر پکې زمونږ په خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 13 کرتې درود شریف لازم شو چې آدم علیہ السلام وی حوا بی بی ته په مهر کې ورکی. د آدم علیہ السلام او د حوا بی بی په جنتونو کې نکاح وشوله. د دین معلومه شوه چې لومبنی انسان حضرت آدم علیہ السلام دی او دا ابو البشر دی، د تمام انسانیت بابا دی. دویمه مسله دا معلومه شوه چې نکاح کول داسې دنیاوی معامله نه ده، بلکې دا عبادت سره هم تعلق لري. که دا تعلق د دنیا او د دنیاوی معاملاتو سره لرلو پیغمبران به د نکاح نه لري الله ساتلیو، خو نکاح کول عبادت ته او بیا په جنت کې لومبنی نکاح شوې ده. نو د دې نه دا یو څو مسلې څرګندېږي چې نکاح کول دنیاوی معامله نه بلکې دا عبادت هم دی. څومره چې دنیاوی معامله ده د دې نه زیات په دې کې د عباداتو بنیاد دے په دې کې عبادت تی، دا عبادت تی. بل جنت کې نکاح شوی دا، نو نکاح کول دا د جنتیانو کار دی. کم خلق چې نکاح کولی شي او کوي نه، یا اسی نکاح ټال مټول کوي، رستو کوي، تاخیر پکې کوي، دا د جنتیانو عمل نه دی. نو آدم علیہ السلام د حوا بی بی سره نکاح وشوله. نو دا د یو ښه انسان طریقه ده چې دی به نکاح کوي او بیا الله پاک ورله نکاح په خپله باندې کړی ده د فرشتو په ګواهۍ کې. نو د یو ښه انسان دا طریقه ده چې نکاح به کوي
او د الله چې کم خلفا دي په ځمکه باندې یعنی علماء دین علماء اعظام د هغوی په لاس به نکاح کوي او د خو خلکو په ګواهۍ کې به کوي چرته پټ پنا نکاح به نه کوي په مجلس کې په جماعت او مدرسه کې د ډیرو خلکو مخ کې به نکاح کوي ډیر خلک به په گواه کوي نو دا یو څو عادتونه دا په نکاح کې دا خبره ده کله چې بنده نکاح وکړله د دې په وجه باندې دا انسان چې نارینه دی که زنانه وي د دوی نیک عملونه هغه د بې نکاح بنده د عبادت نه او یا اتیا چند زیات شي یو بې واده سړی یا ښځه چې هغه د ورځې اتیا رکاته نفل کوي د دغې اتیاو رکاتو دومره ثواب به نه وي لکه شادي شده نارینه وي که زنانۍ چې 2 رکاته نفل وکړي د هغه د اتیا رکاته نفلو نه به دا غوره بهتر او افضل وي شادی شده بنده چې نیک اعمال کوي یعنی خکل اعمال صالحه کوي نو د نورو بې واده خلکو د اتیا رکاتو نه بزیات درجې د 2 رکات وي داسې نیک عمل چې وکړي نو د اتیا چندو ثواب نه به زیات ثواب کیږي یو بنده یو نیکي اتیا ځله وکړله او شادي شده الک د کجینې د یو ځل هغه نیکي وکړه د بې واده د اتیا ځله نیکي کوونکو نه به زیات ثواب کیږي نن د نکاح ډیر فضایل دي او ډیر اثرات او برکات یې وي ول چې بند نکاح وکي نو د دې جنې په وجه د الک د ګنا نه محفوظ شو او د دې الک په وجه باندې د جنې د ګنا نه محفوظ شولا نه د دوی د زندگی دا د الله پر رضامندۍ کی تیریږي خو په نکاح کې اولنې مقصد صرف او صرف دای چې دا بندا د ګناهونو نه بچي په نکاح سره اوس په نکاح باندې یو بنده د ګناهونو نه بچ کیږي نو دا بنده دی وګوري چې دا فرق یا دا نقصان د کم ځای نه کیږي یا خو نقصان د دې سړی خپل دی د شهوت غالب دی د خواهشات زیات دي په یوې بیبي سره د ضرورت نه پوره کیږي په کار د چې د دویمې بیبي انتظام وکي که په دوو باندې د ضرورت نه پوره کیږي د دریو انتظام دی وکي الله تعالی حکم کړی دی که 2 وي که 3 که 4 په دریو گزاره نه کیږي 4 دی وکي او د 4 نه پسم گزاره نه کیږي نو بیا وروجی نیول شروع کی او یا خود د سړی د یوې بیبي سره هم وخت تیریږي او د ګناه نه په بچ کیږي خو د ښځې نقصان دی چې ښځه د خاوند له ټیم او وختونه نه ورکوي د هغې په وجه سړی د ګناه په لار باندې روان دی یا یو سړی دی هغه په غلطو لارو باندې سر دی او خپلې بیبي له ټیم نه ورکوي نو ښځه په غلطو لارو باندې مجبوراً روانه شي نو غلطۍ به ګورئ چې د کم طرف نه غلطي کیږي د هغې غلطه اصلاح بکوي نو بیا به د انسان زندگی خکولی تیریږي انسان چې زندگی تیری نو دی به د الله رب العالمین د احکاماتو مطابق تیری دیزه کې کم آیت مبارک چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کو الله تبارک و تعالی فرمای الرجال قوامون علی النساء دا سړی حاکمان دي په خپلو بیبیانو باندې یعنی دا سړی واکدار دی د خپلو بیبیانو یعنی سړی اختیارمند دی د خپلو بیبیانو او پښتو کې چې وای نو دا سړی مشران دي د خپلو ښځو د پاره دا سربراهان دي د خپلو بیبیانو د پاره قرآن کې الرجال قوامون علی النساء دا سړی حکمرانان دي حاکمان دي په خپلو بیبیانو نه د دې قوام نه مراد داسې نه دی چې سړی بادشاه دی او ښځه به نوکر وي یا به وینځه او دا به محکوم وي چې سړی سوی اب دا ښځه کوي او چې د سړي څنګه خوښی هغه شان به دا ښځه جون داسې نه ده سړی ظالم به نه وي بادشاه به ظالم نه وي د ظالم بادشاه په باره کې ډېر وعیدونه راغلي دي سړی براه دی د خپلې بیبي
سړی دی چې مشوره ورکوي یا څه فیصله کوي نو دا به د سړي فیصله وي او ښځه به مني. داسې بني چې دا ښځه به مجبوره وي چې خامخا د دې سړي به نوکري او وینستوب کې ته به د ده نوکر او د ده به وینځئ. داسې نه ده. د فیصلې وخت چې راشي نو فیصله به د سړي وي او چې کله باهمي زندگی تیرول وي نو بیا به د دواړو په مشاورت په ښکلې طریقه باندې په رضامندۍ باندې زندگی تیرول پکاري. د ښځې خاوند په منځ کې محبت دا د الله تبارک وتعالی ډیر زیات خوښ دی. وجه دا ده چې د نکاح اولنی مقصد بنیادی مقصد او رکن اعظم هغه دا دی چې د دې نکاح په وجه جینۍ د ګناه نه بچ شي، هلک د ګناه نه بچ شي، ښځه خاوند د ګناه نه بچ شي. نو چې کله د ښځې خاوند ترمنځ یو بل سره ښکلې وخت تیریږي، خوشحاله وخت تیریږي، نو د دوی د ګناه نه د بچ کېدو ښکلې انتظام شوی دی. او که ښځه خاوند ښکلې وخت نه تیری، په محبت او په مینه وخت نه تیری، نو بیا به خامخا سړی یو خوا د ګناه لار اختیاروي، ښځه به بل خوا د ګناه لار اختیاروي. نو د دغې ګناهونو د دروازو بندولو دپاره شریعت دا خبره ډیره خوښه وګرځوله چې د ښځې خاوند په منځ کې د ډیر زیات محبت قایم شي. شیطان ته پته ده چې انسان د کمو خبرو په وجه باندې ګناه طرف ته ځي، نو شیطان هغه کمزورۍ د انسان نیولې دي او کوشش کوي چې دغه کمزورو کې انسان تیر وباسي، ویې خویي، دوکه یې کړي. شیطان ته پته لګیږي چې د الله تعالی د ښځې خاوند منځ کې محبت ډیر خوښ دی. چې کله د ښځې خاوند منځ کې محبت وي نو الله پاک دې دواړو سره محبت کوي. تر دې چې یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو بنده د بهر نه ستړی راشي او خپلې بیبي ته په نظر د محبت سره یې وکتل او دا خاوند د باره راغی نو دی بیبي م ورته په نظر د محبت سره وکتل، یو بل ته مسکی شو، نو الله رب العالمین دې دواړو ته په نظر د رحمت او محبت وګوري او الله پاک دوی سره محبت شروع کی. نو خاوندانو ته هم دی کې یو سبق دی چې تاسو خپلو بیبیانو سره داسې وخت تیر کې چې ته به هرې چې دا در پسې خفوي، چې ته راشي چې دا خوشحاله شي او تا ته په نظر د محبت وګوري. دغه شان دی بیبیانو لم دا خصلت خپلول پکار دی چې خاوند د کور وځي چې سمدستي واپس راځي، چې تا نه بغیر وخت بهر نه تیریږي، چې تا پسې خفوي چې کله به کور ته ځم چې بیبي سره زما لیدل کتلو شي، چې دغه شان بیچینی پیدا شو. نو پدې کې د الله رب العالمین د طرف نه مهرباني، رحم او خوشحالي پرته پدې کې الله پاک مهرباني کوي، پدې کې الله خوشاله نورم پیدا کوي او زیاتوي. نو ښځو لم پکار دی چې خپل عادتونه ښکلي کړي، چې سړی د کوره باري چې خفای چې زه د کوره ولې بارې ما، او داسې سړي لم پکار دی چې خپل عادتونه ښکلي کړي چې د کوره باري چې ښځه ورپسې خفای، داسې نه چې د بنیاد وځي دی بیا کور ته رابرغېږي، چې داسې نه چې ښځه ته سر نه ټکوي، او داسې سړی چې د بهر کار روزګار نه فارغ چې کور ته ځي چې اوس به بیا کور ته ځم او هغه بو بلای راته ځان نه جوړ کړی ده، داسې دي شي او هغسې دي شي، چې داسې نه وي چې سړی په منډه کور ته د خوشحالۍ دپاره رواني، داسې ښځه هم انتظار کوي چې خاوند د راتلو ټیم مې دی. نو په داسې جوړه باندې د رب العالمین د طرف نه رحمتونه نازلیږي او الله ورته په نظر د رحمت او محبت سره ګوري. نو د ښځې خاوند ترمنځ چې څومره محبت پیدا کیږي یا څومره محبت جوړیږي او زیاتیږي، د دغه محبت د خاطر الله رب العالمین دوی سره محبت کوي. نو شیطان ته دا پته ده چې الله پاک پس خوشحالیږي، نو شیطان خو الله پاک خفه کوي. شیطان ته دا پته ده چې دا انسان پس باندې الله ته نږدې کیږي، نو شیطان خو دا بنده د الله نه لرې کوي، کوشش کوي چې دا به څنګه د الله تعالی نه لرې شي او دا انسان به څنګه لعنتي شي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی
چې کله حضور علیه السلام فرمایل چې کله کله ابلیس د سمندر په سطح باندې یو تخت ځان له خور کی او په هغه تخت باندې په خپل کینی او ځان ته خپل ټول اولاد او ټول بال بچ را جمع کی او په قطارونو کرسۍ خوري وي او په هغه کرسو کې د شیطان د بچی ناسي او دغه تخت باندې یو لوی سټیج لګیدلی د هغې د پاسه ابلیس په خپله موجودي. دغه وخت کې د ابلیس د خپلو بچو نه کارګزاري اورېدل غواړي که چا بچو ته څه مشکلات چې هغه مشکلات ورله حل کړي، څه مسایل چې هغه مسلې ورته حل کړي او کم د رذالت او د شیطانت طریقه نه ورځي چې هغه چل ورته وښیي. نو حضور علیه السلام فرمایلی دی وی دغه شیطان ته خپل بچی پاسی بابا نن می دا کار کړی دی، بابا ورته وی ښه کار دی کړی دی، بیا بل پاسی بابا ما خو دا کار کړی دی، نو بل ته موی بچی ته هم غلط نری کړی ښه دی کړی دی. آخر کې یو شیطان داسې پخپه ګوډي دی پاسی. حضور علیه السلام فرمایي وی دغه بچی شیطان ته ابلیس ته وی چې بابا د ښځې خاوند ترمنځ نفرت می دومره زیات که چې سړی مجبور شو ښځې له طلاق ورکو، کور مې پیروان کو. شیطان د دغه نورو کارکردګي ووري د ډیر په خوشاله نه دی، بس صرف دومره ته وی تا ښه کار کړی دی. خو شاباسي یو بچی لم نه دی ورکړی چې کله دی یو بچی وی چې خاوند مې غوسه کو او ښځې لمې دې ته تیار که چې طلاق ورکو، کور میں پیروان کنو. شیطان د ډیر خوشاله نه فورن د کورسې نه پاسی او دغه بچی ته وی مال راشنو چې راشي نو ځان ته را ترغاړه باسین، کله په یو مخ کولی کله په بل او ټپی او شاباسي ورکوي بچیا ته زما ته کړه بچی تا لویه کارنامه نن ورځې کړې ده. نو دینه معلومه شوه چې د ښځې خاوند ترمنځ محبت باندې الله تعالی خوشحالیږي. نو شیطان کوشش شروع کړی دی چې څنګه به ښځه خاوند د یو بل نه جدا شي. نو کوشش یې دومره سره او دومره حد ته ورسیږي چې آخر کې د خاوند مجبور شي ښځې له طلاق ورکړي او کله چې خبره بیا میدان ته شي نو سړی وایي زه پیښوی نیم په ځان پیم نشم او طلاق مې ورکو. نو د دې سړي خواهش نی چې طلاق ورکی خودی پین شي، اصل کې شیطان و پس زور لګولې دی. د دې ښځې خاوند الله تعالی د دوی په محبت ډیر خوشاله دی، نو ځکه شیطان کوشش شروع کو دی پکې خطا کو، طلاق واقع کو. د دې وجنا ښځې خاوند ترمنځ مثالی محبت پکار دی او د حضور علیه السلام خپلو بیبیانو سره چې څنګه زندگی تیره شوې ده نو هغه د ټول امت دپاره مثال دی او نمونه ده. خپلو بیبیانو سره ټوکې ټقالې کول دا ښه خبره ده. خپلو بیبیانو سره دوستانه ماحول کې زندگی تیرول دا د حضور علیه السلام طریقه ده. کله کله خاون کور ته راشي نو د ښځې وجود رپیږي چې بو بلا راغله او بیا دا ښځه د یرې د ده مخې لم نشي راتلی چې اوس به راته څه وی. نو دا خاون د الله تعالی نی خوښ، هغه خاون الله تعالی ته ډیر خوښ دی چې ښځه ورله راشي او یریږي ترې نه، بلکې دوی دواړه یو بل سره ټوکې ټقالې او ګپ شپ او په مینه محبت زندگی تیروي. او چې بو بلا د ځان نه جوړ کی نو الله تعالی د ده نه خفه کیږي، په ده باندې د الله تعالی رحمت نه نازلیږي. د دې د وجې نه د حضور علیه السلام زندگی مطالعه کې داغي د ازواج مطهرات زندگی مطالعه کې چې بیبیانو سره د حضور علیه السلام څنګه تور طریقې وي، څنګه زندگی تیرېدله، دغه مطالعه کې ستاسو کورونه به د برکت ډک وي. حدیثونو کې ډیر زیات ښکلي واقعات د بیبیانو باره کې راغلي دي. پیغمبر علیه السلام عایشی بیبی ته قصې بم کولې او هغه قصې به داسې وي چې په هغې کې به عبرت هم پروت او تاسو به کتلي چې کله ماشوم خپله مور یې اوده کول غواړي نو دا مور ورته قصې شروع کړي. نو میندې اکثر بچو ته قصې کوي خو دا دروغي. حضور علیه السلام به عایشی بیبي ته د ماسخوتن ناوخته ټیم کې قصې کولې. قصې او
ورپسې داستانونه به بیانول. یو شپه حضور علیه السلام د 11 ښځو قصه عایشې بیبي ته کړه. ټوله شپه کې ورته د 11 ښځو قصې د یمن یو واقعه د 11 ښځو قصه وه، هغه حضور علیه السلام کړې وه. نه ګوره داسې دومره ضروري خو نه وه، خو پیغمبر علیه السلام د عایشې بیبي دلجویې د پاره چې دا تنگ نه وي، دا خوشاله وي. لکه ماشوم ته خلک قصې کوي نو څومره پې خوشحالېږي، وي ما ته قصه وکړه. نه داسې حضور علیه السلام به عایشې بیبي ته قصې کولې. دا وجه دا وه دا ډېره زیاته کشره وه. د حضور علیه السلام کشره بیبي وه، نو دا کم عمره وه، نو دې ته بیا قصې کولې د دې به خوښې وې. داسې په کور کې اکثر د 2 بیبیانو ترمنځ خفګان به راغی، نو هغه به حضور علیه السلام په ګپ واړو او داسې نه وه ځان نه به بو بلا ورته نه جوړوله. حضور علیه السلام به د دې بیبیانو د ملګرو په شانو کله کله بیبیانو چې به څه خبره وکړه نو حضور علیه السلام به ورسره د هغې متعلق ګپ لګاو. تر دې پورې چې حضور علیه السلام د عایشې بیبي مزاج معلوم کړی. یو ځلې عایشې بیبي ته وفرمایل عایشې ته چې ما نه خفې عمره ته پته لګي او ما نه خوشحاله هغه وخت ما ته پته لګي چې دې وخت کې خوشحاله او دې وخت کې خفې. عایشه بیبي حیران وه، د الله محبوبه زما د خوشحالۍ یا تا نه د خفګان تا ته څنګه پته لګي، د څه نه راته پته لګي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل عایشې چې ته کله ما نه ډېره خوشحاله او خبره کې د قسم ضرورت راشي نو ته وایې چې زما د محمد په الله باندې قسمی صلی الله علیه وسلم، او چې کله ما نه خفې نو ته بیا زما نوم ناخلې، ته بیا وې زما د ابراهیم علیه السلام په الله باندې قسمی. نو د دې نه ماته به چې ته دې وخت کې خوشحاله که خفی. نو عایشې بیبي یو عجیبه خبره کړې ده، وی د الله محبوبه کله چې داسې څه خبره راشي نو صرف د خولې نه مې ستا نوم مبارکه خوی، نور په زړه کې مې هر څه عمده قشاني، یعنی دړه نه مې محبت کمیږي نه، په سترګو کې دې ګرځوم، په زړه کې دې ساتم، په زړه کې دې اوسومه. خو صرف چې کله مې د سره زباني څه خبرې داسې راشي یا څه ووایم او ته ونه منې، په هغې باندې که زما ترمنځ څه زړه له څه راشي نو بیا دې نوم نالم او دا ستا لپاره اشاره چې تا نه زه خفه شوم. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دومره حق ورکړی دی چې بیبیانو به داسې شکایت ښکاره وکړو نو حضور علیه السلام به د هغې تلافي م وکړله، د هغې دلجویي به هم وکړله. کله په کور کې د 2 بیبیانو به خفګان هم راغې. یو ځل د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها نمبر و پیغمبر علیه السلام حضرت سودا رضی الله عنها کره راغلیو. دغه وخت کې عایشې بیبي په خپل کور کې ورته پته وه چې زما د جانان دې وخت کې سودا رضی الله عنها سره نمبر دی، نن ورځ او نن شپه به هغې سره یي. نو د عایشې بیبي به څنګه زړه صبرېږي د حضور علیه السلام نه. ډېره زیاته مینه وه د عایشې بیبي حضور علیه السلام سره، ډېره بې کچه مینه او محبت و. نو عایشې بیبي بانه جوړوله چې څنګه به زه راشم حضور علیه السلام مخ مبارک به ووینم. مازیګری ټیم دی، حضور علیه السلام سودا بیبي کره کټ کې په صحن کې ناست دی او دغه وخت کې عایشې بیبي په خپل کور کې حلوا تیاره کړه. حلوا خوږ څیز به د حضور علیه السلام ډېر خوښو. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها لګیا شوه او د حضور علیه السلام د خوښې حلوا یې پخه کړله. هغه حلوا یې ګرمه راوړله. چې کله راغله سودا بیبي رضی الله عنها سره حضور علیه السلام تشریف فرما دی، نو حضرت عایشې بیبي هغه حلوا د کټ په منځ کې کېښودله او حضور علیه السلام ته یې وی چې اخورې دی نه. نو حضور علیه السلام خیال خو نو چې دا دی په کم خیال باندې دا حلوا روړې ده. حضور علیه السلام د هغې عایشې بیبي د پخ کړې حلوا نه په ګوته باندې پوټي اوچتولو او خوړه. نو عایشه بیبي ناسته نو حضور علیه السلام ته عایشې تم وخوره کنه، مېلمنه راغله. نو حضور ورته فرمایي تم وخوره. نو عایشې بیبي هم د ګوتې په سر لږه راغېسته او خوړه. نو اوس په دې باندې غوسه ورغلې د حضرت سودا رضی الله عنها له چې عایشې تا کارو نو په خپله برې په هر قسمه مینه کړې وه، نو چې زما نمبر دی نو ته ولې څه حق تا ته جوړېږي چې ته راغلې زما په نمبر کې ته حضور علیه السلام او زما ترمنځ موخیل جوړ شوې، دا د خو نه کړل. نو حضور علیه السلام ته سودا تم د دې حلوا نه خوره ډېره ښکلې ده. نو سودا رضی الله عنها د ډېرې غوسې نه ورته د الله محبوبه زما زړه ته نه کېږي زه نه خورم.
نو عایشې بیبي د ګوتې په سر ځان لرو چې تکړه خولې ته کوله خو چې د سودا بیبي انکار و چې زه نه خورم. نو عایشې بیبي هغه پوټې حلوا د ګوتې په سر اوچته که سودا دا اخره شابه. نو سودا بیبي د غصې نه په قهر د په زړه کې چې ته ولې زما په نمبر کې راغلې نو په قهر د نو سودا بیبي انکار کوي نه خورم او خولې بند کړه چې نه خورم. نو عایشې بیبي ورته وی چې قسم دی چې دا به خورې او که دې ونه خو په مخې د لمګم یا به خوله وازه که چې دا درواچو مو وی خورې او که نه خورې په مخې د لمګم. اوس حضور علیه السلام د دواړو بیبیانو ترمنځ د مبارزه او د خبرې تیرې روانې دي دې ته تماشه کې اوس ورته ګوري چې اوس به څه کېږي. عایشې بیبي ورته وی شابه خوله وازه که دا حلوا زما د لاس دا به خورې. هغې ورته وی که ته هر څه ووایې زه نه خورم. اخر کې عایشې بیبي ورته په مخې د لمګم وی که هر څوک یې خو خورم یې نه بس هغه حلوې وله په مخ باندې راښکله چې څنګه یې په مخ راښکله. نو سودا بیبي خو مشره وه. حضور علیه السلام ته د الله محبوبه تاسو ناست یې ستا په مخ کې ګوره زما مخ ګنده که حلوې پرې راله پورې مخ یې راله غوړ که. نو حضور علیه السلام ورته سو فرمایل. حضور علیه السلام د بیبیانو ترمنځ دوستانه ماحولم خوخو او د شریعت مطابق نظام او جون تیرولم خوخول. نو حضور علیه السلام ورله مسله په عجیب انداز باندې حل کړله. عایشه بیبي اگر چې زما ډیره خوښه ده خو بیا هم فیصله به د قرآن مطابقي. نو حضور علیه السلام د قرآن پاک آیت مبارک ولستو وی قرآن کې دا فیصله ده وجزاء سیئة مثلها چې چا سره برایي وکړله څومره بد یې وکړل نو دغومره بد کولو اجازت دی بنده ته وي. نو سودا رضی الله عنها هغه الواره واغشته. عایشې بیبي ته وی مخ را دی خوا که دا پې مګم. نو عایشې بیبي چېرته مخ ورنږدې کو. سودا رضی الله عنها ورله په زور باندې لاسونه ونیول او په مخ مبارک کې ورله حلوا ومږله. دې کې دروازه وټکې د حضرت عمر رضی الله عنه راغی. نو حضور علیه السلام وفرمیل تاسو زر لاړ شئ مخونه ووینځئ ځان له مخونه شرمولې او څښا کړي غوړ کړي دي. د دې نه معلومه شوه چې د ښځو ترمنځ چې کمې خبرې ترې کېږي په هغې کې پیغمبر علیه السلام موجود دی. حضور علیه السلام غوسه نه کوي. نو معلومه دا شوه چې کله یو سړی د خپلې بیبي خاوند ځان ګڼي نو دی به غوسه نه کوي دی به برداشت هم کوي دی به صبر هم کوي او دی به د شریعت خلاف کارونه نه کوي. دا ښځه دا د خاوند د زندګۍ ملګرې ده او دا خاوند د خپلې بیبي د زندګۍ ملګری دی. نو دا دواړه چې یو ځای شي نو زندګي او جون به ښکلې تېرېږي. علما فرمایي وي د ښځې خاوند مثال د ګاډي د دوه پایو دی. یوه پایه چې ځان لځي نو دا مزل نشي کولی چې کله دواړه پایې یو ځای شي نو بیا مزل کېږي. نو دا دواړه پایې په یو طریقه باندې پکار ده چې وخت تېر کړي. که یوه مخکې یوه وروستو شوه نو بیا هم زندګي نه تېرېږي. نو ښځې خاوند د دوو پایو په مثال دی به په یو چال باندې چلیږي یو ځای به وخت تیری نو د دوی به ژوند ښکلې تیریږي. او که نه ښځې خاوند ترمنځ ناچاقي راغلله ښځه وایي چې زیم او سړی وایي چې زیم کور به درواني طرف ته ځي او په دې باندې به شیطان خوشحالیږي. د دې په وجه باندې هرې ښځې له پکار دی چې خپل خاوند د خپل سر سور او خپل سربراه وګڼي او خپل حاکم او بادشاه د خپل کور او د خپل زړه وګڼي. او دغه شان سړي لم پکار دي چې خپلې ښځې سره په مهربانۍ او په محبت سره وخت تیر کړي. عایشې بیبي خبره مې درته وکړه یو بل حدیث مبارک مې مخې ته خیال ته راغی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو له پورا محبت ورکړی دی. عایشې بیبي سره هم وخت تیر کړی او ښکلې وخت تیر کړی محبت یې ورکړی دی. عائشہ بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی حضور علیہ السلام ما سره یو ځل روټۍ ته ناستو روټۍ هم خوړله. وی چې کله عائشہ بی بی اوبه اوسکلې عائشہ بی بی فرمایي وي هغه جام کې اوبه پاتې شوې نو ما کېښودې چې اوس به نور اسکم نو بیا به راخلم. نو حضور علیه السلام ته دغه وخت کې د څکلو ضرورت شو نو هغه جام یې راوچت کړ نو کتلی ورته په دې جام باندې چې کوم ځای شونډې بنده کېږي نو هغه ځای ښکاري چې دا شونډې دلته لګېدلي دي لږ لوندوالی پې ښکاري. نو حضور علیه السلام هغه لوندوالی پسې ګرځېده. عایشه بی بی فرمایي وي هغه ځای پکې معلوم کو کوم ځای کې چې ما شونډې ایښې وې په هغې د پاسه حضور علیه السلام خپل شونډې مبارکې کېښودې چې عایشې دا ستا شونډې دلته لګېدلي دي نو زه په دې ځای باندې اوبه څکم.
عائشه بیبي په خپل بیا هغه ځای پسې ګرځېدله کوم ځای کې چې حضور علیه السلام خپلې شونډې مبارکې ایښې وي هغه ځای باندې عایشې بیبي د هغې نه پس نو د ښځې خاوند ترمنځ د جوټې دغه طریقه شوه چې حضور علیه السلام به هغه ځای پسې ګرځېده چې کوم ځای به عایشې بیبي شونډې مبارکې ایښي عایشه بیبي به ګرځېده چې کوم ځای به حضور علیه السلام شونډې مبارکې ایښې وي نو د ښځې خاوند ترمنځ دومره محبت پکار دی او اوسني ښځه خاوند څه کوي چې په کم جام یا په ګلاس باندې ښځو اوبوس کې سړی وي دا لرې که ماله په بل جام یا ګلاس کې او که فرض که بل جام ګلاس نه هم دغه یو ځای کې یو جام او یو ګلاس کې اوبي نو بیا سړی تاوی را تاوی چې په کوم ځای دې مردارې خولې خي چې په دې ځای زه خوله کېنهدم کرکتې نه کوي د قشان دا خزم وي چې دا خدا څخه اولاد نسواري سړی وي نو ښځه خو ته بیا کرک کوي چې دې دا څخه خوله په دې ځای ایښې ده زه به اوس په دې ځای باندې شونډې ږدم نو ښځه په بادلې ناخواست پوز او ته بند کړي او زر زر په هغه لوښي خوله کېږدي او به تېرې کړي مجبوري وي تندې غیشتې وي نو د ښځې خاوند چې کله محبت دې درجې ته راورسېده نو دا د الله نه دی خوښ ښځې خاوند په منځ کې محبت بې مثاله پکار دی الله رب العالمین دې په دې خبرو مونږ تاسو ټولو لا د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।